خالد ابن الولید ته په یو ځای کې و او ابوبکر ته خط راولېږو چې دې ځای کې یو سړی دی او داسې کار ورسره کېږي، څه حکم یې دی؟ صحابه یې راجمع کړل چې د دې سړي سره چې د هلکانو نه غلطه پیدا اخلي، د هلکانو سره غلط کینی پاسي، د بېګیرې هلکانو سره مینه او محبت کوي او ځان نه ښځې جوړ کړي، داسې خلکو سره څوک کینی پاسي، څه حکم یې دی؟ ابوبکر ټول صحابه راجمع کړه، چا ویل داسې، چا ویله. عبدالله ابن عباس یې ویل زما فتوا دا ده چې دا د چوت ځای نه راواچوئ، د پاسه پرې د کاڼو باران وکړي او دا خبره یې د قرآن د نص نه راایستلې وله. علي ویل زما دا رای نه ده، زما رای داسې ده چې څوک عمل د قوم لوط کوي، زما فتوا دا ده چې دا په اور وسوځئ. او شوکاني او ځینې علماو دې خبرې له ترجیح ورکړې. علي دا خبره د کوم ځای نه کوله؟ رب العالمین وایي وامطرنا، الله فرمایي جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليه. الله وی اول خو می دا د لوط علیه السلام دا قوم والا می اول نسکور کړل او بیا وی الله ما وی د اور د کاڼو باران مې وکړو په دې د پاس. د دې د وجې نه مرخې په هر صورت کې دی، مرخې په هر صورت کې دی، خو آیا مرګ یې په سره چې دریاب ته ګزارل غواړي، بل څه کول غواړي، خبره صرف په دې کې ده چې څه طریقه باندې د دې د وجې نه خپلو بچو، ستا بچې چې داسې شکل یې جوړ کړی لکه د جینکو، والله ته مشر یې پلار یې، ته دې خپل بچي ته دا نه شي ویلی چې بچي یې داسې ولې کېده. ما ته بېګا یو ملګري یو خبره وکړه، ویل اوس پوزیشن بدل دی. مال څنګه بدل دی؟ ویل جینکۍ چې سکولونو له ځي پنسې یې راچوتې کړي او وړې وړې جرابې اغوستې او پنډۍ ښکارېږي، او هلکانو پوزیشن داسې دی چې هغوی ته هغوی پنسې په ځمکه راکاږي. حدیث کې راغلي 4 قسمه خلق رب العالمین نه معاف کوي، او الله په د 7 اسمانونو د پاسه په رب العالمین 3 ځل لعنت کړی دی. یو هغه سړی دی چې د ښځو سره ځان مشابه کوي، بل هغه ښځه ده چې د سړو سره ځان مشابه کوي، بل هغه څوک چې زناور، او بل هغه څوک چې د قوم لوط عمل کوي. د 7 اسمانونو د پاسه ملعون انسان دی. مجاهد به ویلي، قاضي عیاض به ویلي که هغه سړی چې د قوم لوط عمل کوي داسې انسان رب العالمین نه معاف کوي، اگر که د اسمان په ټولو اوبو باندې ولامبي، اگر که د زمزم په اوبو باندې ولامبي، دا به چې د الله سره